بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتهائی عزتمند مشران کشران زونان اور ان کو خویندو مندو د ټول مخکې د الله په دربار کې دعا کوم چې الله رب العزت دې د حق ویلو توفیق راکړي او دعا دې په هغه حق باندې الله دې موږ ټول له د عمل کولو سره خپل د ژوند تېرولو توفیق هم نصیب کړي. عزتمندو د خوشحالۍ موقع ده په دې اعتبار سره چې نن تاسو په تراویح کې د الله قرآن تکمیل ته ورسو او یقینا اورونکي چې کوم حافظان او قاریان دي یا چې کوم اوریدونکي تاسو ځوانان مشران دي ټول د مبارکباد مستحق خلک یې نو د ټولو مخکې زه تاسو ټولو د زړه د کومې نه مبارکباد راکوم او دعا کوم چې تاسو د قرآن اورېدلو او الله ته ودرېدلو دا د الله خپل په دربار کې قبول او منظور کړي او ستاسو دپاره ستاسو د مور او پلار د کورنۍ لپاره الله د ذریعه د نجات او د خلاصۍ او د بخانۍ وګرځوي. عزتمندو قرآن کریم د الله عظیم الشان کتاب دی او په دې خبره کې د چا هم شک نشته دی ځکه چې عظیم الشان دی چې چا رالیږلی دی هغه ذات عظیم الشان ذات دی اور آغا ذات کم ذات دی آغا اللہ دی نو د دې د وجې نه قرآن عظیم الشان کتاب دی او دیم وجه دا ده چې دا چې کوم ملائکه راوړي دي نو هغه ملائکه هغه فرشته هغه تمام ملائکو په فرشتو کې اعلی او افضل ده چې هغې ته جبریل امین وایي. درېمه وجه دا ده دا چې په کوم پیغمبر نازل شوی دی هغه پیغمبر د تمامو انبیاو نه افضل دی بهتر دی اعلی او بالا دی او دغه اسم گرامی محمد عربی صلی الله علیه وسلم ده. څلورمه وجه دا ده چې دا چې په کومه میاشت کې نازل شوی دی هغه میاشت د رمضان میاشت ده اور یقینا د دې میاشت چې کوم فضیلت دی هغه ستاسو د وړاندې دی هغه ستاسو له سپټ او پناه نه دی او د دې د فضیلت په باره کې تاسو غالبا چې څومره جمعې د رمضان وشوي نو هر یو به خپل د امام او د خطیب نه د رمضان د فضیلت او د عظمت خبره اورېدې وي. قرآن کریم کې الله پخپله وایي په سورت بقره کې او په څه ډول وایي نو قرآن وایي شهر رمضان الذي شهر دادا میاشو د رمضان آغا میاشو چې شروع شوی دی پکې نازلېدو د قرآن الله د صدق لپاره دا قرآن رالیږلی دی الله ورسره د هغې وضاحت وکړي. الله وایي هدی للناس دپاره د بیان دی هدایت دی دپاره د خلکو هدی للناس دا هدایت دی دا بیان دی دپاره د خلکو. نو ګوره عزتمند خبره اوږدوم نه خو خالي دومره ویمه چې د رمضان د میاشت د فضیلت نه څوک هم منکر نه دی او نه دې نه چا انکار کړی دی خو د رمضان میاشت ته دا فضیلت ولې میلاو شي
دا د قرآن د وجې ځکه چې په دې میاشت کې الله د قرآن د نزول سلسله شروع کړې نو چې د قرآن په وجه باندې میاشت ته فضیلت ملاوېدی شي میاشت ته مقام ملاوېدی شي کم دو حافظانو قاریانو ستاسو د تراویح براوې کړې نو د دوی به څه مقام او څه حیثیت څه درجه نه بالکل نه او یقینا د دوی د مقام او درجه ته خالي ته وګوره که نه چې په عمر کې غالبا ټول دیم چې کم دي او ماشاءالله شاته پسې تاسو ټول مشران راغله حالانکه ادب دا دی چې یاره مشر مخکې او کشر شاته مشر مخکې پکار دی کشر شاته پکار دی معاشره هم دا وي ادب هم دا وي ته په یو ځای کې روان اوسه پلار دې شاته روان یې ته مخکې ځه خلک به دوی څه بې ادبه دی سړه پلار یې شاته دی دی ته مخکې منډې وي شرم ولوم نه ورځي ادب پکې هم نشته دی څه تمیز پکې هم نشته دی خو قربان شم دې قرآن نه چې کله دا قرآن د ده د سینې ته راغی خبره ده مانځه راله خبره ده مصلي راله خبره ده تراویح راله الله وایي ټول مشران شاته شئ دا حافظ قرآن را مخکې دا حافظ قرآن را مخکې که پلار دی هغه به هم شاته ولاړي که تره دی هغه به هم شاته ولاړي که نیکه دی هغه به هم شاته ولاړي که ماما دی هغه به هم شاته ولاړي ولې چې د ده په سینه کې الله قرآن ایښی الله قرآن ایښی نو ګوره عزتمندو د دې قرآن د وجې نه الله ګڼ قومونه چوت کړي دي او د دې قرآن د وجې نه الله ګڼ قومونه تاو کړي دي چا چې دا قرآن راغستی دی او په سینه پورې لګولې دي او دې له وخت ورکړی دی الله د قومونه چوت کړي دي او چې کوم دا نظر انداز کړی دی دې له توجه نه دی ورکړ هغه قومونه الله نسل نابود کړي ځکه قرآن وایي شهر رمضان دا د میاشت د رمضان دا د میاشت د رمضان دې میاشت د رمضان کې قرآن سلسله شروع شوې اگر بیا په دې میاشت کې ګڼې شپې راځي که نه چېرته دېرش شپې راځي چېرته یو کم دېرش راځي چې منیب الرحمن ژوندی نو غم مه کوو چې څو به راځي خو بهرحال یو خبره منم چې په دې لاکډاون په معامله کې سړی نر شوی و دا خبره به منم په دې کې ماشاءالله هر څنګه سړی نر ولاړ و زمونږ نه پکې سخی خطا شوی دی هغه ماشاءالله کلک ولاړ هغه په خپل په موقف باندې په خپل په خبره باندې مضبوط ولاړ خو بهرحال دا شپې ګڼې شپې دي خو په دې ګڼو شپو کې یوه شپه ده چې د هغې شپې عبادت د زرو شپو عبادت نه برابرېږي هغه کومه شپه ده الله په خپله په قرآن کې وایي انا انزلناه فی لیلة القدر هغه شپه د لیلة القدر شپه ده دا دومره لوی فضیلت دې شپې ته څنګه میلاو شو الله وایي د دې وجه دا ده چې په دغه شپه باندې ما الله دا قرآن د لوح محفوظ نه آسماني دنیا ته نازل کړی دی آسماني دنیا ته ما نازل کړی دی آسماني دنیا عزتمندو خوش قسمته خلک یې چې تاسو نن داسې عظیم الشان کتاب تکمیل ته ورسوئ او خوش قسمته خلک یې چې تاسو داسې عظیم الشان کتاب د شروع نه واخلئ تر آخره پورې واورئ ډېر خوش قسمته خلک یې یقین وساتئ په دې باندې چې څومره د الله شکریا ادا کوئ دا کمه ده ولکه حقیقت نه راولي زما ستانه د باډۍ په لحاظ سره د طاقت په لحاظ سره د حسن او د جمال په اعتبار سره د مال او د دولت په اعتبار سره د نسب په اعتبار سره ښه وي خو الله هغوی له توفیق نه دی ورکړی الله به هغوی له توفیق نه ورکړی نو هغوی نه دي ولاړه او تاسو له الله توفیق راکړه تاسو ځان ته ودرولئ او یقینا دا د دې خبرې واضح دلیل دی چې ستاسو هم د الله سره مینه ده خو الله هم ستاسو سره مینه ده که چېرې ستاسو یوازې مینه وي او د الله نه وي دا ډېره ګرانه خبره ده ستاسو دا ودرېدل دا د دې خبرې دلیل دی چې یاره تاسو هم په الله مین یئ د الله په قرآن مین یئ د الله په دین مین یئ خو الله هم په تاسو مین دی ځکه تاسو له په دې رمضان کې دا توفیق راکړه خو افسوس سړي له په دې ورځي چې دا قرآن چې کوم مقصد نه راغلی هغه مقصد له موږ نه استعمالوو مصیبت ده او نه موږ د قرآن له ټایم ورکوو نن ته نظر دوړاو که نه د اخبار پړاوولو لپاره ټایم شته د رسالې د ډایجسټ پړاوولو لپاره ټایم شته د خبرنامې اورېدو لپاره ټایم شته او که ټایم نشته نو صرف د قرآن لپاره نشته قرآن لپاره ټایم نشته او که چاته ووایي هلکه قرآن نه مې دی ویلی هلکه ولې ټایم نه دی میلاو شوی د دنیا دپاره ټایم شته
د دنیا د ګټنې لپاره ټیم شته، د دنیا د مال او د جایداد لپاره ټیم شته، د روزګار لپاره ټیم شته، خو که ټیم نشته نو د قرآن لپاره دا د جړا مقام دی، د جړا مقام یقین وساتئ. عزتمندو یو خبره کوم، مشران یې ټول د علم لپاره د عمر شرط نشته. ښه دا یاد ساته، عمر شرط نشته. که د عمر شرط وي نو الله په انبیاء باندې د وحي سلسله په 40 کال عمر کې نه شروع کوله. علم په هر عمر کې کولی شي، خو خالي طلب پکار دی، طلب پکار دی، شوق او مینه پکار ده. ورنه موږ داسې هم لګلي چې په بوډاوالي باندې قرآنونه ختم کړي، ناظره څه کوي په یادو باندې ختم کړي. داسې هم لیدلي دي چې په بوډاوالي باندې د درس نظامۍ نه فارغ شوي دي، دستار فضیلت ورله په زر تړلی. داسې هم لیدلي، خو چې شوق یې سړي طلب یې هغه کار کي، او چې طلب نه نو بیا هېڅ هم نه کېږي. او یقینا ښه شپې ورځې دي په دې کې د الله سره عهد وکړئ. ما سره مه کوئ، زه ستاسو نه زیات ګناهګار یم. د الله سره عهد وکړئ. الله په دې 24 घंटों کې که دا 2 घंटे نه دا 1 घंटा نه نو دا نیمه घंटा الله زه به ستا د کتاب لپاره ورکوم. ما کتاب نه دی ویل، زه به خپل د جومات موزین سره د قاري سره د عالم سره کینم، یو ټکی به ویمه، یو آیات به ویمه، او زه به خپل کوشش کوم الله راتله کېناسته ستا په توفیق سره دا به زما کاري، دا قرآن زما په ژبه باندې جاري کول، زما زړه ته کوزول، ما ته اسانول، الله دا ستا کار. خپل کار کې به زه سستیا نه کوم، الله تا خپل فضل په ما وکړي. نو ان شاء الله هغه ورځ به لرې نه چا چې قرآن نه ویلې هغه به قرآن ختم کړي، خو چې شوق پکار او چې شوق نه نو هېڅ هم نشته. او بیا خاص کر زمونږ دا نوجوان نسل که هلکان دي او که جینکۍ دوی کې اکثر داسې دي چې یو پیره به قرآن ختم کړی بیا به قرآن ته سړی نه ګوري، بیا به ګوري نه. ولې یو له ورځي نه که جینکۍ دي دا هم دا حال، که هلکان دي دا هم دا حال. کته پوښتنه کیو یو ختم نکړل کله د سن 65 کې، نو د سن 65 کې نکړل نو اوس په 2020 کې دي سو په یو وي یره بیا نه دی راغستا اوس ګرځي نه مټه نه دی ملاو شو. ها ته سوچ وکړه کنه یار، یو خبره کوم دی نوجوانو لا دا مشران مخه پکېږي نه اے پدی غلې کې ها یا پدی بل غلې کې یا هر غلې چواغلي اے یو مرګره نیټ ولګي نو ته ول په وای فای پسې څومره کوشش کې دغه پاسورډ خوراک کنه یار، پاسورډ خوراک کنه یار، سوال نه ته کوم یار هلکه تاسو پینا وخت را ایمه تر کار سچي اتوار پښپا باندې جمعرات پښپا باندې ایو ګینټې نه پاره داخله لپاره څومره کوشش کوي، دا څومره سوالونه ملتونه کوي، پیسې ولوم ورکوي هلکه په پیس کې د زرو مېما که 200 واخلي که 300 واخلي زه به یې راکومه خو مله خالي پاسورډ نو چرته دی مولا او قاری ته ویلي چې یاره مولي صاحب یا قاری صاحب موږ نه د جنت پاسورډ راکړه غوني، موږ نه د الله د رضا پاسورډ خو راکړه، د الله نمبر خو راته وښیه چې د الله نمبر څه دی زموږ ضرورت شي چې موږ ورته میلاو کړو، ایمرجنسي نمبر څه دی موږ ته وښیه چې ضرورت شي موږ میلاو کړو. د هغې لپاره تا نه کوشش کړی او نه کوي، خو په دې پلیتۍ خلي کړی. نو عزتمندو عرض مې دا کو چې لوی کتاب په تکمیل ته رسول دی او موقع د دعاګانو په دې کې د ټولو مخکې خپل د تېر شوي ژوند الله نه معافي وغواړم. زه به هم غواړم ته هم وغواړه، ولې چې زه هم بشر یم ته هم بشر یې، کمې پیسې د هر چا نه راځي، خو آئنده دپاره پوخ عزم وکړه چې الله زه به 1 घंटा یا 2 घंटे ستا د کتاب لپاره به ورکوم. او زمونږ دا مشرانې کېدای شي اوري به دوی غریبانان هم په دې کې سفر روان جینکۍ هم روان ویني شو بالکل تا خبر چې په بیسیانو باندې بوټي پورې کو بیسي داسې راړي اړي چې سړی حیران شي. په دې کې مازغه کولاو دي او د الله کتاب لپاره مازغه بند دي. که جینکو ته وایي زمونږ په مازغو کې نه راځي سیندي کړایانې به داسې زده کوي او ډیزاینونه به داسې زده کوي نقلو کې چې کومې خوای نه کوي ته به حیران شي چې دا په کمانډار دا چېرته په کمپیوټرایز کړلي که نه په لاس کړلي. په هغې کې مازغه کار کوي خو د الله کتاب لپاره مازغه یې بند دي. نو خبره صفا ده په هغو کې د دې کارونو شوق شته دی، مینه شته دی، جستجو شته دی، طلب شته دی، نو هغه یې زده کړي. د قرآن سره مینه نشته نو ځکه نه یې زده کړي. قرآن سره مینه نشته ځکه نه یې زده کړي. زه په اجمیر نغرۍ کې وم یو ابۍ وه بوډۍ ونیوه اب اکثر راله ناسته به وه بالکل داسې وه بوډۍ ژوی وه. یو ورځ مې داسې وکړي مې ابۍ قرآن دې ویل ویده بچې ما چېرته وې ابۍ ولې نه وایي ویده به مې پیړه نو ما ابۍ ماشاءالله ته خو دومره خبرې کوي چې زما د غوږ نه نو روان شي.
په دې خبرو کې استاد جواب داسې نه چې یو دم باریک کا بیا پوه شو چې یاره په دې خو وینا چې قرآن ته ګورم نظر مې کړي ودی ټکي راته دوه احکاري درې احکار نو زه خو نه باندې هغه بسلوا کې مې وخت تیر کړی مې به تاسو اصول روپۍ شته بیا ما تراته یو مله چې هغه مې دی واغسته هغه مې جیب کې ولې 10 روپۍ 50 روپۍ عثمانه یې هغه مې راکړل ما پیدا کې تا وای اخاندا جمهوریت شي دا خلص دي که 50 دا خدا دي دا به تا احکاري ولې نور قرات احکاري مې ښا د قران آیتونه درته خالي نه احکاري د قران د آیتونو ستا نظر کوي ورکی د پیسو لپاره ته داسې چې بالکل برابر نه عزتمند دا د افسوس خبره ده دا قرآن الله د مقصد لپاره را لګلې دا قرآن الله ما ستاسو لپاره را لګلې او په دې قرآن کې الله مونږ ته راویلي چې اے د دې مقصد سره اے هدل للمتقین دی د دې مقصد سره هدل للناس دی د دې مقصد سره لتخرج الناس من الظلمات الى النور دی د دې دا مقصد د دې مقصد سره یتدبروا آیاته د دې آیاتونو کې غور او فکر وکړه ما ته الله سویلی صلی الله علیه وسلم نه کړم اے غور وکړه فکر وکړه په دې کتاب باندې خلق ويروا د الله د عذاب نه په دې کتاب باندې چې کوم ملون کې دي هغه له زیر ورکا اشاره ورکا دا د قران مقصد دی دا د قران مقصد قران یو انقلابی کتاب دی دا انقلاب راوړي او افسوس دا دی چې موږ څه وخت نشته د دې لپاره عزتمندو عرض می دا کو چې یاره تاسو نن ماشاءالله په تراو کې د قران تکمیل ته ورسو او په تراو کې نو قران د شروع نه واخلې اخره پورې واورید دغه شانتي هغه کوي الله سره وعده کوي لوزو کوي چې رمضان نه بغیر به هم مونږه قران راخلو قران له ټیم ورکو د سپاره نه نیمه سپاره نیمه سپاره نه پاو پاو نه دورو کو تیرو کو دا به مونږ دیو الله مونږ چې وسه پورې سو شو الله مونږ ته معافي وکړي کوم به ان شاء الله باقی چې کوم صورت ماته اوس ویلو د قران کریم الفاظ په اعتبار سره د حروف په اعتبار سره ورکوټه صورت دی او نومي صورت قوثر دی خو د مفهوم او د معنی او د تشریح په اعتبار سره لوی سمندر دی لوی سمندر او په دې صورت کې الله مونږ ته خبرې کوي چې دا په کار مال خاص کا ځ الله بدل د دې په بدل کې دوی نامونه راکړي دوی نامونه الله کم کارونه تعالی خاص کما او داغه په بدن کې بتمالا کم انعامونه راکړي نو الله وی اولنې کار فصلی لفظی معنی موز دے یعنی موز زماد اپارا خاص کا کو زمان شیخ القرآن با معنی کولا فصلی بدنی عبادت اللہ لا خاص کا کاغا دا جبئی عبادت تے کاغا دا اندامو عبادت تے کاغا دا زرا عبادت تے دا طول عبادت بدنی یو اللہ لا خاص کا چالا خاص کا یو اللہ او یقینا پا عبادت بدنیوں کی غور عبادت بہتر عبادت اگر موز ہے نو اللہ کا ذکر کا اور باقی پہ قیاس کا اور یقیناً داموس دا دا مومن لپاره دا معراج تحفه ده او دیتا نبی علیہ السلام خپل دستور کو یخواله وی او یقیناً داموس دا مومن او دا کافر په مابین کې یو نمایه فرق ده خو افسوس نن مګه پدې کې هم سسراوال خاص کر کو جوان نسل پینځه وخت منځونه خو پرېږي زیات تر پکې جمعه خان دي یا اختر ګل دي بس جمعه او اختر اگر بعض یو نیم پکې خی چردا د پینځو کې یو منځونه وکړي نو دا وایي چې راځي الله دې قبول کړي عزتمنو یا ساتي په دې رمضان کې دنه زمون نوجوان روزه نیسي خو د مونږ افغانانو مطلب دی هغه ته د کلمې مو وای دې ته د مانځه مو وای مونږ نه کوي ولی روزه ده کنه زمانم چې روزه فرض ده خدا مونږ مو فرض ده خدا د روزه یو مقصد دی کنه قران کې الله ذکر کوي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون دروجی مقصد دروجی حکمت لعلکم تتقون چې پتا کی تقوا راشي پتا کی پرهیزګاری راشي پتا کی د الله یرا او خوف راشي تو شموز نه کې خالی روزه نیسی نو سید هغه فرضیت خو ادا شو خو دروجی چې کوم مقصد دغه درته ملاو نشو عزتمن په دې باندې خبرو کوي په دې خبرو روزه خو په دې ټول سنیا شو کې یو میاش روزه یې کنه نو موږ دولس میاشتې دي او پنځه منځونه دي نو تاسو څه وکړه نه یار
نو الله وی یو کار چي فصلی بدنی عبادت زماد اپارا خاص کا او په بدنی عبادتونو کې ورع عبادت هغه موږ دي افضل عبادت هغه موږ دي هغه ذکر کړه نور یې امتیاز کړه نور یې امتیاز کړه الله دیم کار یوان هر قربانی من منو چې زمون پنځ باندې هم قرباني خالي ساروي کړو چې ساروي راول حلال کا منم چې سنت د ابراهيم عليه السلام دا او سنت د محمد عربي صلی الله علیه وسلم دا ځکه چې زمو پیغمبر کړو دا هم سنت وکړه خو قرباني واځي دي ته نو قرباني نو مفهوم دي سره خو بهر حال ون حال لفظي معنی قرباني خو بهتره معنی دا ون حال عبادت مالی دا زمان اپارا خاص کا دا زمان اپارا خاص کا عبادت مالی دو کار دا ہوتا بس یو عبادت بدنی مال خاص کا او دیم عبادت مالی مال خاص کا زلا بدل دو انعامون راکو اللہ کم انعامون برا گئے اللہ وی رنبنے انعام انا آقوینا کل کوثر کوثر واخلا کوثر 28 مانی تھی کوثر نہ حوض کوثر خیر کثیر خو بہتر معنی دادا الکوثر فهم عددین سمجھ عددین دا واخلا اور یقینا کہ اللہ تعالی فهم د دین راگا اور سمجھ د دین راگا دا جہان دے ہم کامیاب آگا جہان دے ہم کامیاب اللہ بے انعام ان نشانی آگا هو الابتر ساجکم دشمن دے اگر بدلا نیست و نابود کما اگر بدلا تباہ و برباد کما اگر بدلا نیست و نابود کما اگر بدلا بالکل نیست و نابود اے تن نظر دوڑاو کا دنا فصلی ونحر دا دو عبادتونه موږ خاص کړی نه دي ځکه هو ترنګ په موږ باندې روزانه بدمعشاني خرڅي ځکه هو مودي په موږ باندې روزانه بدمعشاني خرڅي ولی زمون هغه یوټن خان اے مزار تسویته کوي او چې مزار تسویته کوي نو دا خاصواله شو یا ساده عزتمندو الله وی کته دشمن تبا کول غواړي کنه مستاد دشمن سبا تبا کوما سبا دل نیس کو نابود کوما سبا ول نو نشان ختموما خود دا دو کارو کا فصلی او ونهار اے بدنی عبادت او مالی عبادت دا مال خاص نو سبا الله دل دشمن نیس کو نابود کما سبا دل دشمن نو نشان ختم کما نو نشان او افسوس دادی نن دا مل زمون چې کم دی هغه طرف ته نه زما خو بهر حال دومره ویما چې کم حکمران را باندې راغله هغه یو بل نه بدتر یو بل هغه یو واقعي شي سادي نقل کوي کنه یو غلام او یو آقا سره خدمت به کو هغه په دومره خوراک مراد نه کو خو په لار براوانو چرته منبلی به خورل نو دانه به چرتا وشو ابو اذا پتا کا ابو چې چوتا کوي سپاکا چې سپاکا یو خورا یو ګورو ما څه چې درځي دا مزه وتاي هغه غریب پوزه لاره هغه آقا ما ځان آزاد بل چاته نو بل ځته ولې نو چې بل ځته ولې هغه ته نه پاخوا هغه دومره ظالم هغه سره ته وخره د سره د پاسه ولې دیوای خبره د سره د پاسه ولې دیوای مدال ته مون ناغس چا ورته لکه وس ایجول هغه کایز نو مخلمه کې دې چې درې مله باندې داسې راځي چې په دې سر کې لاله دنه باندې خخړي د دې نه دیوای جوړ نو زمونږ هم دا حال دی د ملک یو راځي نو هغه د بلنه بل راځي هغه د بلنه او موږ په دغه تمه چې خبي یا ساتي خواله خپل ځان کې دي خپل ځان خکا الله بدل خراولي او خپل ځان دې نه خکړي شرط د خو تمه مکه عزتمن عارض نه دا کو چې په دې صورت کې الله مونږ ته خبرې کوي چې دا دوه کارا مال خاص کا موسی الله بدلا اے د دې په بدل کې دا دوه کار وکما یو کوثر بدلا راکما او یو بدلا اے دشمن نو نشان ختم کړ بس په دې په اتفاق کو ځکه چې تاسو ستړي زوم ستړي ما روزي درسونه او دغه شانتي بیا تراوی تاسو مو کړی موږ مو کړی نو بس په دې په اتفاق کو الله جل راکړي بیا چرته موقع ملاو شو ان شاء الله بیا به تفصیلی خبره کو الله رب العزت چې موږ سوي او تاسو چې واورید الله دې خپل دربار کې قبول منظور کړي اور الله دې موږ ټول له عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لا شكر اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا الله لجكن قرآن فتراو کی تکمیل توسط الله پر دربار کې قبول او منظور کی الله کا پدې کې سکمه پیش راغلي یقینا براغلي ځکه چې بشر دي کمزوري دي ځوانان دي ماشومان دي الله تعالی کمه پیش معافي الله د دې حافظانو لپاره او چې کوم اوریدونکو دا هم لپاره الله ذریعہ د نجات وګرځي ذریعہ د خلاصي او ذریعہ د بخانه وګرځي د دې د کورونو لپاره د دې د قوم د نسب لپاره او دغه شانتي په آخرینی محفل کې موږ هم شریک شو بعضی مرګري نور هم راغلي الله زمونږ لپاره هم او زمونږ د کورونو لپاره هم الله ذریعہ د نجات ذریعہ د خلاصي ذریعہ د بخانه وګرځي
او چې څومره مسلمانان د دنیا له خوشو دي الله د ټول بخنه وکړي د موږ رسو ضرورت نشته ځکه چې موږ سره هم تازه کیږي الله تعالی علم کې دي الله د ټول بخنه وکړي او چې د کوم بخنه شوی ده الله ستاسو علم کې دي الله دا وو درجات ورکړي الله دا وو درجات ورکړي الله دا ټول کورونه د صبر ورکړي الله دا ټول کورونه د صبر ورکړي او چې څومره بیمار دي د نارینه دي که زنانه دي مشران دي کشران دي ځوانان دي ماشومان دي د کورونو کې دي د هسپتالونو کې دي الله ټول له شفای کامله او صحت کامله ورکړي په دې زموږ مجلس کې چې کوم مشران ناست دي ځوانان ناست دي یا اوریدونکو کې چې کوم زموږ رنګ باندې دي که په دې کې څوک بیمار دي الله ټول له شفای کامله او صحت کامله ورکړي او بیا خاص کر زموږ والده بیمار ده هغې لپاره دعا کوئ چې الله رب عزت هغوی له شفای کامله او صحت کامله ورکړي او چې څومره پریشانه دي الله د ټولو پریشاني په خوشحالو بدل کړي او چې څومره بې اولاده دي الله د ټولو جوړه د اولاد د نعمت نه ډک کړي او چا چې نارینه اولاد دي الله د هغو جوړه د نارینه اولاد د نعمت نه ډک کړي او چې کوم اولاد والا دي الله د هغوی اولاد سره زموږ اولاد دي الله خپل په دین کې قبول کړي الله خپل دین صفایان دي نه جوړ کړي الله خپل پیغمبر صحیح عاشقان دي نه جوړ کړي الله خپل مور او پلار صحیح فرمانبردار تابعدار خدمتګار جوړ کړي الله مونږ ټول خپل دین کې قبول منظور کړي الله د ختم محفل له الله د رمضان مبارک میاشت د معاشره ده الله مونږ ټول ته د ایمان ژوند نصیب کړي الله د اسلام ژوند نصیب کړي د پیغمبر د طریقو مطابق ژوند نصیب کړي الله الله مونږ ته د حیا ژوند د عزت د پردې او د شرافت ژوند نصیب کړي الله الله د بیمانۍ د ژوند د کفر د شرک د بدعات د رسم رواجونو د ژوند د مقتولانه د ژوند د بدنامو د الزامونو د ژوند د بېغیرتۍ او د دوشمنۍ د ژوند الله زموږ ټول حفاظت وکړي الله موږ د بدنامو د مرګ نه د الزامونو د مرګ نه د تهمتونو د مرګ نه اچانک او د حادثو د مرګ نه الله زموږ ټول حفاظت وکړي الله من ټول خپل ګناهونو اقرار کړو الله من خپل ګناهونو اعتراف کړو الله د رمضان میاشت د مغفرت عشره ده الله په موږ باندې خپل رحم وکړي الله زموږ ګناهونه معاف کړي الله زموږ ګناهونه معاف کړي الله ډېر ګناهګار یو ډېر خطاکار یو الله تعالی معاف وکړي الله تعالی معاف وکړي الله ته موږ د ګناه نه بچو ساتي الله ته زموږ الله حفاظت کړي الله موږ ځان نشو بچول تر څو چې ستا مرسته ستا تعاون ستا امداد لري الله موږ خپل مرسته شامل حال کا خپل تعاون شامل حال کا خپل امداد شامل حال کا الله موږ د ګناه ولا جرم محفوظ وساتي الله چې څومره ملنګان ساده دین لپاره لګیا دي اعلی کلمت الله لپاره لګیا دي الله د ټول سره خصوصي امداد وکړي الله د ټول سره خصوصي امداد وکړي الله د ټول سره خصوصي امداد وکړي الله چې څومره بې ګناه بندیوان دي لاپته دي الله د ټول د رهایی اسباب پیدا کړي الله د ټول د رهایی اسباب پیدا کړي الله چې په کوم کور کې دا ختم وشو دا دومره انتظام هغوی کو الله په دې کور سره مسلې مسایل یا پریشانی یا څه بیماری الله تعالی معلوم دي الله هغه مسلې مسایل له حل کې هغه پریشانی له حل کې هغه بیمارانو له شفا ورکړي الله صاحب علم کې وي الله هر څه ستاسو معلوم دي الله تعالی علم بذات صدور ذات الله ستاسو سپټ بنا نشته الله ستاسو سپټ بنا نشته په دې څنګه وایي کې الله چې څومره کورونه دي الله کا پدې کې څو بیماری الله ټول شفا ورکړي او که پریشانی الله ټول پریشانی په خوشاله بدل کړي الله زموږ ټول خاتمه په ایمان باندې نصیب کړي او خاص کر په وخت څنګه دا خاصه کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله الله زموږ په جواب باندې جاری او ساری وساتي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين